او د آخري دو کلمات د دې دو تعلق د دنیا سره دی او د آخري دو کلمات تعلق د آخرت سره دی. نو حضور وای د الله پاک وعید صرف ما بیانوا چې دوزخ به یو الله کا جنت تلار شي او تاسو دای او تاسو دای او تاسو دای. حضور وای صرف دا ما بیانوا چې خلق به نفرت کې وګرځيږي الله پاک نه به زړه خپشي نه. د جنت خبرې ورته ډېرې کوا د ثوابونو خبرې ورته ډېرې کوا ټیک د دابل طرف تم وایا لیکن آسان د الله پاک وعدی ور او یقینا زما تجربم ګورېدا ده زما تجربم دا او دا د حضور خبرې دي نو کمال پکې پروت. څومره کار چې په وعد کېږي دومره کار په وعید نه کېږي چې خلکو ته د الله پاک د ثوابونو خبره کوي نو هغه اعمال سیوا کوي اعمال وسره سیوا کی چې د الله بندگانو الله به مونږ او تاسو له دیدار را کوي الله براله جنت را کوي په جنت کې به دومره ولی وي او دومره میوې به پکې حوري به پکې غلمان به پکې او جنت تبرونو په دې اعمال ورسو نو دا مسلمانانو کې ښه اثر کوي بجې د دې چې تا ورته چې جنت ته تللی نشي او دوزخ ته بځې او الله پاک به غصای او قبر کې به لړمانانې او ماران به پکې او ټکونه به درکوي نو ټیک دا غم بیانوا خدا د جنت طرف سیوا بیانوا. نو حضور فرمای دنیا کې ورته اعمال اسانه کا او د آخرت د دې اعمالو د بدلی خبره وسره کوا نو خلق په نفرت کې مغرزوي. نو د حضور د خبره مقصد دا ده نو باز خلکو نه خبره ګران شي خلکو ته هغه آسان اعمال خ ګران کی نو داسم نه د پکار خودم رب آسانم نه چې شریعت کرش کې نو داسم هم نه کې بلکې د شریعت د اندازې موافق ورته اعمال آسان کی ډیر به ورته ګرانم نه او ډیر به ورته آسانم نه چې شریعت حکم کې فرق راشي نه اعمال ورته آسان کا چې خلک عملو کی. یو سړی ویر زما روجی خوخی دی او زما د روجو وس نشته نو سوک مستاجی نو آسانه خبره ده چل مې ارتاو خوده ستا ملګری ستا دوست ستا کور کې بچا روجه نیولی هغه ته د بازار نه فروټ ورکا الله پاک به تعالی اجر او ثواب درکړي.